بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسن وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. دا حديث نمبر 30 تے دا 40 النووي. دا حدیث دا حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ حدیث تے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: ان اللہ فرض فرائض. اول ترجمہ کو ما ان اللہ فرض، یقینا اللہ رب العالمین فرض کړي دي، واجب کړي دي. فرض معنا اوجب قطعا، فرائض فرائض. فلا تضيعوها، دا مزایا کوي. وحد حدودا، الله رب العالمین مقرر کړي دي څه حدود. حد په معنا حد معنا منع، حد منع ته ویل کیږي. د دې حد نه څه مراد دي؟ د دې حدود نه د دې نه مراد حدود د واجباتو، حدود د محرماتو دي. څنګه چې سړی زما د پټي حداد نه معنا ده. حد حدودا الله مقرر کړي دي څه حدود. فلا تعتدوها، دا غنه تجاوز مکوئ. وحرم اشیاء، الله تعالی حرام کړي دي څه سيزونه. فلا تنتهكوها، دا مکوئ تاسو. فلا تنتهكوها معنا فلا تفعلوها، دا مکوئ. وسكت عن اشیاء، الله رب العالمین خاموش شوی دی عن اشیاء د سيزونه رحمت لكم. مخکې عبارت کې لږه غلطي وشوله. رحمت لكم. وسكت عن اشیاء، الله رب العالمین خاموش شوی دی د بعضی سيزونه رحمت لكم، یعنی د پاره د رحمت ستاسو. دا د الله رحم دی په تاسو باندې. رحمت لكم انا لاجل رحمت، د الله د رحم د وجنا. دا به د سکتره پر مفعول له شي، مفعول لاجله وتویل کی. او بیا دا معنا دا چې غیر نسیان، د الله نه هیر ندی. د الله رب العالمین چې کله د بعض زونه خاموش شوی دی نو دا ته هیر نو چې الله دا غي حکم نه بیان کړی چې حلال دي که حرام دي. نو فلا تبحثوا عنها، چې الله ته خاموش شوی دی نو تاسو د دې نه بحث مکوئ. دا د حدیث مختصر شان ترجمه وا. فلا تبحثوا عنها. دې حدیث مقصد څه دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان الله تعالی فرض فرائض، الله تعالی فرائض فرض کړی دي. فلا تضيعوها، هغه ادا کوي مې ځای کوي. نو فرائض څه دي؟ منځونه پنځه، زکات، روزه، حج، بر الوالدین، صلة الارحام، او دغه شانې روجې نیول، حج لدلل، ښه اخلاق. دا ټول الله تعالی فرض کړي دي په موږ باندې. خلکو ته خبره کول، امر بالمعروف کول، نهی عن المنکر کول، دا فرایض دي. اقامت دین، د دین دعوت دین، اقامت دین، اسلامی حکومت قائمول. دا مطلب دی چې الله رب العالمین فرایض فرض کړي دي. ان الله فرض فرائض، الله رب العالمین فرایض فرض کړي دي. نو فلا تضيعوها، دا معنا ده چې تاسو دا مزایه کوي. بل حافظوا علیها، بلکې د دې مداومه په دې باندې وکي، محافظه په دې باندې وکي، همیشه وکي، یعنی سستی به کې مکوئ. د فلا تضيعوها مطلب دا دی چې داسې سستی مکوئ چې دا تاسو ضایع کوي. نه سړی کله اول وچار ورېږه قلاره به دې جمع له ورشمه، سنت تی پاتې شي، جمع له ورسېږي. بیا کله کې ورېږه زه د اقامت کوي ورځمه، نو بیا تې اکثر اول رکعت پاتې شي. بیا تې ورېږه دا جمع به وشي، وروسته به ځان لمونځ کوم، جمع تې پاتې شي. بیا تې مونځ ایسته پاتې شي. په قلاره باندې دا هر څه ختمېږي. ځان کې تیزی پکار ده، توندي په دې عباداتو کې پکار ده. الله رب العالمین فرمایي چې تاسو د یو بل نه مخکې شئ نیک اعمال ده. سابقوا للخيرات، تاسو نیک اعمال ته یو بل نه مخکې شئ، په نیک عمل کې کمپټیشن وکړئ. دا معنا ده الله رب العالمین فرض کړي دي فرایض، نو دا مزایه کوي، سستی مکوئ، دا ادا کوي. فرض د الله حق دی او که د بنده حق دی، دا ادا کول پکار دي. البته الله تعالی غفور رحیم دی. که د چا فرایض کمی الله معاف کولی هم شي، او که د چا نوافل په هغې پوره کولی شي. او که د بنده حق را باندې فرض نو دا ادا کول ځکه پکار دي چې دا تپوس به هلته بنده کوي. وحد حدودا،
الله رب العالمین مقرر کړی دي حدود، فلا تعتدوها، دا غنه تجاوز مکوي. حدود مقرر کړی دي. حد منع ته ویل کېږي په لغت کې. حد بین الاراضی د ځمکو په منځ کې، حد بین البیوت د کورونو په منځ کې حد ته ویل کېږي. د دې لپاره چې بل ګاونډي را نشي، بل ځای په ځمکه باندې حمله ونه کړي، په هغې قبضه ونه کړي، دې ته ویل کېږي حد. په اصطلاح کې د دې نه مراد همدغه دی چې د دې نه حدود الواجبات او حدود المحرمات مراد دي، چې د واجباتو ځان له څه حدود دي او د محرماتو ځان له څه حدود دي. یعنې په خبرو کې اجازت دی، خو چې کله دروغ شو نو بیا حد دی چې منع ده، اوس مزه پسې. تبصره کول جایز دي، تجزیه جایز دی، خو چې غیبت شو نو بیا منع شو، دا حدود دي. د چا باره کې رای قایمول ټیک دي، خو د هغه باره کې بیا بدګماني کول دا ناجایز دي. په چا باندې الزام لګول ناجایز دي. دا حدود دي الله تعالی مقرر کړي دي. سرکس کل جایز دي، خو شراب سکل ناجایز دي. بیا دغه شان شعر ویل او دارنګ ټپه ویل خو جایز دي، خو چې کله بیا د عشق او د معاشقو او یا د بد عملو طرف ته دعوت طرف ته غاني بجانې شي، بیا حرام دي. دا حدود دي د محرماتو، دا حدود دي. نو حد حدودا فلا تعتدوها، تجاوز د دې نه مکوئ. تجاوز بسئی، تجاوز وېدا له سړیو ته نږدې شي، ځکه الله تعالی فرمایي لا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ. په دې وجه باندې علماو لیکلي دي د دې حدود نه مراد دي حدود د څه، د عقوبات شرعیو، لکه عقوبت د زنا ده، عقوبت د غلا ده، سزا د غلا، دغه شانې سزا د شرابو، د کنزلو، دا سزاګانې الله تعالی مقرر کړي، دا حدود دي. نو دا حدود چې سړی کله په عمل کړي نو الله تعالی ول بیا سزا ورکړي. فلا تعتدوا، تجاوز مه کوئ د دې نه. او بیا الله تعالی نبی علیہ السلام فرمایي وحرم اشیاء، الله رب العالمین سزونه حرام کړی دي. وحرم اشیاء، الله تعالی سزونه حرام کړی دي. اشیاء چونکه پدې کې تانیث ده، تانیث بالالف الممدوده، پدې وجه باندې پدې باندې تنوین نه ویل کې، غیر منصرف ته. وحرم اشیاء، الله حرام کړی دي سزونه. نو فلا تنتهکوها، هغه مراس پړی، یعنی فلا تفعلوها مکوي، زنا مکوي، شراب مسکي، کنزل مکوي، بد اخلاقی مکوي، غیبت مکوي، دوکه مکوي، خیانت مکوي. دای معنا ده. خود دې سره سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث کې فرمایي چې ان الحلال بین والحرام بین، حلال مخکاره دي او حرام مخکاره دي، او بینهما امور مشتبهات، او د حلال او د حرام په منځ کې څه کارونه چې هغه مشتبه دي، او دا حرام نه ځان ساته، حلال کوو د مشتبه نه ځان ساته. خو بعض شیزونه داسې دي الله رب العالمین نه دی بیان کړي. لکه اوس قرآن او حدیث کې د مرچکي حکم شته چې مرچکه خوړل جایز دي که نه جایز دي؟ نه، نشته. دې سره وسه کو انجکشن کول څنګه دي؟ جایز دي که نه جایز دي؟ الله سره دی ویلي، رسول نه دی ویلي. یا اپریشن کول څنګه دي؟ جایز دي که نه جایز دي؟ سپینې جامې واغوندم که تورې واغوندم؟ بالښت ته ډډه ووهمه که تکیه ته ووهمه؟ یا دغه شانې بازار نظر سبزي راوړم که غوښه راوړم؟ الله تعالی دا بحث نه دی کړی. رسول الله فرمایي چې ان وسکت عن اشیاء، الله تعالی خاموش شوی دی د بعضې څیزونو نه. دا تیر نه دي. رحمت لکم، د وجه د رحمت نه ستاسو دپاره، دا الله په تاسو باندې رحم کړی دی. ولې که الله ویلي چې مرچکې ډېر تریخ مرچکې مه خورئ، او چې خوږ شانې هغه خورئ، انجکشن مه کوئ او ګولۍ خورئ، شربت څکئ او ګولۍ مه خورئ، دا به څومره ګرانه وه. آیس کریم خورئ او کیر مه خورئ، وریجې خورئ او بریاني مه خورئ، دا به څومره ګرانه وه. الله رب العالمین خاموش را دی نه. په دې وجه باندې پلا الله تعالی نبی علیہ السلام فرمایي الله خاموش شوی دی د بعضې څیزونو نه. رحمت لکم، د پاره د رحمت ستاسو دپاره، د وجه د رحمت ستاسو دپاره. رحمتا بالخلق حتی لا یضیق علیهم، چې تنګي پرې رانولي. او بیا فرمایي چې غیر نسیان، په داسې حال کې خاموش شوی دی الله تعالی چې هیر ته نه و، چې الله ته پته نه و چې مرچکې به پیدا کوم او انجکشن به پیدا کوم، یا په ګاډي کې تل جایز دي که ناجایز دي. د ګاډو بحث دی. بعضې خلک وایي که نه دا پلانی کار ځکه نه کومه چې دا د انګریزانو کړی دی. د انګریزانو خو ګاډي هم جوړ کړی، په هغې کې ولې ځي، جاز هم جوړ کړی، په هغې کې ولې ځي. دا موضوع زموږ د دې نه دی چې په دې باندې بحث وکړو. بهر تقدیر نبی علیہ السلام فرمایي الله خاموش شوی دی د بعضې څیزونو نه. خو غیر نسیان، په داسې حال کې الله نه هیر نه و، چې الله نه هیر نه و خاموش شوی دی. څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی چې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله هغه ذات چې هر څه ستاسو د پیدا لپاره پیدا کړی دي. مطلب دا چې د ستاسو د پیدا لپاره دی، نو په دې باندې عمل کوه، دا خوره، دا استعمالوه. مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ته مشکات ته نقل کړی دی. رسول الله فرمایي کل ما شئت والبس ما شئت، چې کومې جامې دي خوښ یې اغونده او چې کوم خوراک دي خوښ یې هغه کوه، حرامونه به کې صرف ځان ساته.
که تورې جامې اغوندي او که برګې اغوندي او که سپینې اغوندي او که کشنې اغوندي او که زړې اغوندي او خوراک که میی خوري او که ګډ خوري او که تیکه خوري او که کباب خوري او که ساګ خوري او که سالن خوري او که آلو خوري او که غوښه خوري د الله تعالی پابندي نه ده لګولې کل ما شئت والبس ما شئت دا معنا ده لہذا کم څیزونه چې الله تعالی د هغې نه خاموش پاتې شوی دی د هغې په باره کې د حلالو د حرامو څه حکم نه دی کړی د هغې په باره کې زمونږ دپاره تعلیمات دا چې دا جایز دي یعنې څه وخت کې زمونږ د بعضې د تبلیغي مرکزونو کې به په دې لاوډ سپیکر باندې اذان نه کېدو په دې باندې به جمع نه کېدله په دې به اقامت نه کېدو دا اوږده مسله وه په هغه زمانه کې او بنیادي طور باندې دا مسله د مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمه الله تعالی د مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله د هغې په منځ کې دا یو اختلاف و چې هغه په لاوډ سپیکر باندې چې دی ته مکبر صوت وي اعلی مکبر صوت چې په دې باندې مونځ کول جایز دي که ناجایز دي مولانا مودودي په حق کې مولانا اشرف علي په حق کې نه دی جایز په دې باندې هغه د مولانا اشرف علي صاحب خبره داسې وه چې هغه د تبلیغي جماعت په هغې باندې عمل وکړو لیکن هغه فتوا جاری ونه ساتلی شول او هغه خلک د مولانا مودودي فتوی لرالل چې مولانا مودودي رحمه الله ویلو چې ګوره دا خو د دین دپاره اسباب دي یعنی زمونږ په دې اصطلاح کې د بدعت للدین وي دا خو د دین دپاره نوي اسباب دي او په دې باندې عمل جایز دی پرې سړی باقاعده منظم کولی شي اوس غالبا مرکزونو والا پې دغه پې کوي اقامت پکې کوي صرف دا چې هغه دغه پکې نه کوي دا مونځ پکې نه کوي بعضې ګونو کې مونځ هم شروع کړی دی مونځ هم پکې اوس کوي دا خبرې داسې دي چې د دې سره حلال او حرامو سره تعلق نشته البته چې کله د حرامو حد راځي نو الله حد حدودا فلا تعتدوه د هغې باره کې حکم راغلی دی لہذا کوم څیزونه چې په هغې د دین ترویج کېږي د دین اشاعت پې کېږي لکه دا فیسبوک دی د لایو زما چلیږي او دا خو نبي علیه السلام نه بیان کړی د دې فایدې هم شته نقصان هم شته ځکه فیسبوک کې جنکۍ پکې راځي سړي پکې راځي بربند پیلونه پکې کله کله راځي د پردې پکې خان نه ساتلی کېږي خو ښه کار هم پکې کېږي بیکو خو زمانه خلک 40 نووي وي زرګونه خلک تقریبا یو ویډیو زرګونه خلک وګوري هغه حدیث واوري دا به خیر دی کنه په دې بنیاد کوم څیزونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش پاتې شوی دی الله رب العالمین خاموش پاتې شوی دی د دې مطلب دا دی چې الله اجازه ورکړی دی الله اجازه ورکړی دی د الله نه سحر نه دی په الله باندې سحر کېږي نه په الله هیر نه راځي هیر نقصان دی او په الله باندې هیر نه راځي الله تعالی ته هر څه یاد دي دا تقدیر چې کوم دی په دنیا کې د الله د علم خلاصه ده اصل کې دا الله علم دی اصل کې الله چې د ټول دنیا جوړ کړل الله ته پته و چې اوس بس کېږي او په اخر وخت کې بس کېږي دا ټول الله ته د قشان دي ولا يحيطون بشيء من علمه قران کې راځي چې ټول مخلوقات د الله د معمولی شی احاطه نشي کولای د علم سكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها عندنا بحث مکه وجدا ولي په دې کې بحث شروع کې جایز دي او کنه جایز دي جایز او ناجایز په دې کې بحث مکه خو چې د دین کار پې کېږي نو بس جایز دي نن سبا یو نوې مسله ډېره زیاته راغله دی چې ووټ ورکول جایز دي او که ناجایز دي ووټ ورکول د ووټ په باره کې خو زموږ یو ملګری دی خدای شته زه ډېر خفه شوم دغه ملګري نه چې ډېر تیز په محترم سراج الحق صاحب پسې تللی دی اشاعت التوحید کې ملګری دی ډېر زیاتې خفه په دې شوم چې هلکه مولانا صاحب ما ته ټلیفون وکړی عنایت الله ستاسو د امیر صاحب دا خبره کړې ده د دې څه پوزیشن دی دا جایز دی او که ناجایز خبره یې کړې ده یو خو د محترم سراج الحق صاحب خبره غلطه کړې ده داسې نه وه محترم امیر صاحب داسې ویلی و چې موږ د خلکو نه ووټ الو موږ وایو چې یوازې ووټ مه راکوئ بلکې دا ووټ د ستاسو دپاره چابي د جنت جوړه شي نیک عمله څه شروع کوي اقامت دین دپاره کار وکوي نو ډېر خلک رال چې ووټ کې جنت په کوم ځای کې دی او ووټ خو د دنیا یو شی دی او ووټ خو د دنیادارو شی دی او دا خو جمهوریت دی او دا خو پلان دی او دا خو فلان دی په دې خبره ځان پوهېږئ جي زما څومره شاګردان دي مو واورئ که څوک مخالف دي او که څوک موافق دي نو زه د درد نه دا خبره کوم چې ګوره د الله دپاره کله په یو خبره باندې سم ځان نه یې پوهې کړی په هغې بحث مه کوئ اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا چې یو فاسق هم تا ته خبر وکړي نو د هغې تحقیق کوه زه تپوس کوم ووټ ولې حرام دی که دا بعضې علمای کرام زه والله العظیم که په دې کې زه مبالغه کومه زه ځان پوهه کوم ستاسو نه کوم عالم هم په دې باندې داسې بولډ راځي او دې ته حرام او حلالو څه خبره کوي نو موږ په خیر دی پوهه کوي که موږ په غلطه باندې موږ خو پې ځان پوهه کړی دی خو که څه نوې نکتې موږ به یې واورو چې ووټ ولې حرام دی بل ناشنا خبردار چې ټولو دنیا کې حلال دی خو که چېرته سراج الحق صاحب ویل او چېرته اسلامي خلکو ویل ناجایز دی ویه ووټ چې دی VOTE ووټ انګلیش کې یو ټرم دی دا موږ ته په دې خپله ژبه کې ته ورکړه د ګوګل ټرانسلیټر له نو تا ته وایي چې ووټ د هغې مینینګ به راځي معنا رایې نو ووټ ورکول ناجایز دي مطلب رایې ورکول ناجایز دي مولانا صاحب دا ته څه وایي ته د ګډوډۍ نه وایي دا ته څنګه خبرې کوي چې دا ووټ ناجایز دی رایې ورکول ناجایز دي رایې خو سړی ورکوي ابوبکر ورکړې ده عمر ورکړې ده علي ورکړې ده عثمان ورکړې ده صحابه کرام ورکړې ده
رای خو د فرشتو نه الله رب العالمین اغستره کته وته نو رای ته په انګلیش کې ترای وې هغه به ته ووټ وې یا سبل سبا ورته تجویز به ته وې اډوایس به ته وې سبا ورته نو وې کنه نو ولې حرام دی کته وې چې په قران او حدیث کې راته وخایا نو دا مې ردو خو چې ان الله سکت عن اشیاء رحمتا لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها الله د بعضی سوزن نه خاموش شوی دی خدا تیر نو بحث پکې مکوې دا جایز دی نو ووټ زایم چې ووټ بالکل عمل دی قرآن کریم کې راغلی دی من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها چا د چا په باره کې خرای ورکړه لخه سپاره شو کو دغه کې بولیسه ملاویږي او کبه درای ورکړه نو حساب ته ملاویږي داسې شی درای صدا وټ نه دی من یشفع شفاعة حسنة یکن له کفل یکن له نصیب منها چې چا خوټ ورکو خرای ورکړه حساب ته ملاویږي سپاره شو کو دی ووټ په باره کې موږ سپارش کوو کنه منګه د الیکشن کمیشن ته یو سپارش کو چې دا سړی اهل دی زول رای ورکوما رای مطلب دی د اسلام شی دی د دنیا شی نه دی دویم نمبر خبره وسره دا موره چې دا رای د گواهی ده دا ووټ گواهی ده په اصل کې چې زه گواهی کوم چې دا خسړی دی البته بعضی خلک دلته کنفیوژن پیدا کوي وای دا څنګه گواهی ده دا خو د اسلام کې خو د خځو د سړي گواهی بدل او د دوه خځو گواهی دی یو سړي برابر ده نو دا خو خزر سره یو شان رای ورکي ګوره جیز په دې خبر الحمدلله موږ ځان پوهه کړی دی دا هغه گواهی نه ده چې څوک په چا باندې دعوه کوي چې دا شستا دی یا بل چا دی دا د رای گواهی ده یعنی دا هغه گواهی ده چې زه د زړه گواهی کوم چې دا سړی ټیک سړی دی نو په دې کې مو سړی و چې شطر او شرط پکې پکار دی یعنی اشهد ان لا اله الا الله گواهی ده کنه دا زه گواهی کوم و دې گواهی د پاره به دوه کسان پکاري کې یو کس گواهی کولای شي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دې څه مطلب دی زه گواهی کوم الله تعالی یو دی نو ته به څه وی چې هوته دویم کس پیدا کس گواهی وکي یا خزه دا گواهی نشي کولای سړی کولای شي دا اوس داسې گواهی نه ده چې لکه څنګه سړی غلا وکي او یا څه مطلب زنا ده او یا لعان ده لہذا په دې خبرو باندې ځان په یول غواړي چې دا کومي خبرې دي الله رب العالمین خاموش پاتې شوی دی نو داسې په فیسبوک باندې مولوی صاحب کینی او تیزه خبرې کینو ګیله ته سړی پیدا کیږي مونږ خو داسې نه وي چې موږ هم بیا رسنې دي ویلي مونږ الحمدلله دا نظامونه سټډي کړي دي کمونیزم دی او که سوشلیزم دی او که کیپیټالیزم دی او که ډیموکراسي ده او که جمهوریت دی او که اسلامي جمهوریت دی او که مغربي دی شورایت دی او پاپایت دی او تیاکراسي ده وغیره وغیره مونږ دا کتلي دي زمونږ شیخ صاحب کتاب لیکلی اسلامي سیاست موږ ازبر په یاد باندې یاد کړی دی داسې په پټو سترګو باندې خو چاته نه وایو دا موږ چې دا فیسبوک ته ناست یو دا لایو ناست یو د دې مطلب دا چې موږ خپل افکار خلکو ته ویلی شو موږ په دې کې د چا نه یېرېږو موږ خو دا خبر کولاو کوو دا خو په زرګونو خلک زموږ دا ویډیو ګوري نو په دې باندې خو موږ د چا نه یېرېږو نه چا نه به سرټیفیکیټ هم نه الو موږ ووټ ته بالکل د جنت کنجي وایو چې خدای دې ورکړله صحیح سړی دې ورکړله جنت ته به ځې د دیر خلکو مولا ګورحمان رای ورکړې وه او په اسمبلی کې له حرمت رسول قانون پاس کړو د دې خلکو ته الله تعالی جنت ورکړي داسې جنت ورکړي کنه زم چې مولانا ګورحمان له وټ ورکړو او د 1950 په اسمبلی کې حضرت مولانا مرحوم پاسې دو او ویل چې ګستاخ رسول واجب القتل له یره چې نبی صلی الله علیه وسلم د قیامت پر ورځ باندې مخله مولانا مرحوم ورشي کنه نبی صلی الله علیه وسلم په تدبیر نه خولي چې دا ګوهر رحمان دی چې د پاکستان په اسمبلی کې او په قانون ساز اسمبلی کې زما د حرمت یو بل پاس کړو یو قانون جوړ کړو او چار اوسته د دیر خلکو راوسته خلکو رای ورکړ مردان خلکو رای ورکړو سم خیال لې غلام احمد قادیانی لعین ملعون چې هغه د نبوت دعوه کړو ټول پاکستان را پاسې دو مولانا یوسف بنور رحمه الله دغه قیادت کو ټول پاکستان کې ور بلو چې قادیانی کافر دی کافر دی کافر دی کافر دی چاته کافر ویل شو نشو ته ویل یو سلور 15 ځوانان رالل په اسمبلی کې په دې وټونو باندې تلیو پروفیسر غفور احمد رحمه الله مفتی محمود رحمه الله شاه مندونان رحمه الله او دی په اسمبلی کې ودرېدل او په بټو سه باندې زور راوستل ته په اسمبلی کې او قادیانی ته غیر مسلم اقلیت وایو دا په ووټ شوی وسی په وی او ټی باندې دا کار شوی اته چې دا حرام او ناجایز جو دي د دین سره سره کار دی قادیانی د کافر کړي د قادیانی ته قادیانی کوپر د اسلام مسله او د کوپر مسله وته سو ورته حرمت رسول د اسلام مسله او د کوپر مسله وته وای ورته دا مسله نه دا لکه خبره دي چاره من چې پاکستان کې سیاست کو اسلامی سیاست نو خو کول کړه دا خبرې کو محترم امیر سے به پوه شو د منګ به پوه شو الحمدلله دا څه خبرې نه دي چې موږ په دې نه پوهیږو الله تعالی که قران او حدیث کې ووټ نه دی ویلې نو مونږ به کې ویلې چې میم و نون او ز مونږ وکي کنه صلات ویلې نو ته په عربی کې ته جنا مونږ پکې نشته روزه ویلې د قسم ویلې دا اصطلاحات دي اصطلاحاتو کې خو سره د بحث نشي کولای دا حالت خبره ده خلکو دماغ نه خرابول پکار دا معنا ده
چې الله رب العالمین ګورې خاموش پاتې شوی دی او دا تیر نو فلا تسألوا فلا تبحثوا عنها لا تسألوا د دې نه بحث مکوئ. بحث ته وایي چې طائر او مرغۍ په مخوکه وهي په ځمکه کې، مطلب دا دی چې په دې پسې فلا تنقبوا عنها بل دعوها، دې کې سورې مه جوړوئ، پرېږدئ چې الله تعالی خاموش شوی دی. لہذا ستن وهل جایز دي، اپریشن کول جایز دي، په جهاز کې تلل جایز دي، په گاڑی کې تلل جایز دي، لاؤډ سپیکر باندې مونځ کول جایز دي، تقریر کول پې جایز دي، درس پې جایز دی، په فیسبوک باندې راو راتل جایز دي، یوټیوب له ویډیو ورکول جایز دي. دا د دین اسباب دي کنه، د دین خلکو له فائدہ ورکول پکار چې خلک دینه فائدہ والی. دا د حدیث مقصد دی. د دې حدیثو یو څو فواید زویما، هغه فواید دا دي چې الله رب العالمین زمنګ شارع دی، شریعت موږ له الله جوړ کړی دا، هر څه فرض د الله دي، حدود د الله دي، بحث هر څه الله تعالی کړی دي. دا معنا ده. لہذا موږ دین هغه ته وایو چې الله او رسول موږ ته ښودلی، او نبی علیه السلام یې شارح دی، بیا رسول الله د هغې دین تشریح کړی ده. د هغې سره سره یو بله مسله دا راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي چې الله تعالی بعضې څیزونه حرام کړي دي، د هغې نه ځان وساتئ. نو دا ځان به څنګه ساتو؟ نو یو خو الله حرام کړي دي براه راست، هغې نه ځان ساتو. یو بعضې کارونه هغه دي چې د یهودو نصوارا شعار دی او سمبلز دي، لکه د مجوسو مخالفت راغلی دی، د خالف المجوس، خالف المشرکین، خالف اليهود، دې مخالفت هم کول پکار دی. لہذا که د هغوی نه موږ چل یادو ژوند تېرو، دا به هم ناجایز کارونه به دي، نه به ځان ساتل غواړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین موږ ته ښودلی دی، نو په دین باندې عمل کول دا زموږ ذمه داري ده. الله رب العالمین دې موږ په دې حدیث باندې او د دې حدیث په مقتضا باندې پوهه کړي. ډېرې ورځې وشولې چې موږ درس پرېښی او زما د ملا تکلیف جوړ شوی و، 10-12 ورځې خو ما ته مونځ کول هم ګران و، په ناستې باندې ما اکثر مونځونه کړي دي. ما ملګرو شاګردانو ته پته را درس هم چوټي کړې وه، او بل د پی ایچ ډي تیسیز زما ستاسو د ملګرو په دعاګانو باندې الحمدلله هغه هم سرته ورسېدل. انشاءالله تعالی ورځ نیم کې به هغه سبمیټ کړو، جمع به یې کړو. په دې بنیاد باندې ډېرې ورځې چوټي وشوله، نور به د معلوم مطابق په انشاءالله تعالی خپل ټایم باندې درس کېږي. البته بعضې ملګرو ته جاویز و، ایډمن صاحب هم ویلي چې دې لپاره څه خاص ټایم پکار دی. انشاءالله تعالی سبا د جمعې ورځ زموږ درس چوټي، او سبا موږ بیا ټایم فکس کړو چې په کوم ټایم باندې موږ دا درس کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آل صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.